نوې قسط چې دی دا به په کمو علاقو کې شروع کیږي. د بینظیر روپۍ چې دی دا په کمو ضلعو کې شروع کیږي او تاسو ته به په کمه طریقه میلاویږي. په کم سیټ کې به میلاویږي که په دکانونو کې به میلاویږي او کمو کسان ته به میلاویږي. په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نور کسان ته رسي. دا لایک شیر کړئ نو دا دې ویډیو له چې دی لازم ورکوئ. نو یو څو ورځې مخکې موږ تاسو ته ویلو چې نوی قسط چې دی دا شروع شوی دی. نو ځینې کسانو ویډیو پوره کتلې وه او ځینې کسانو ویډیو پوره نه وه کتلې. نو پرونی چې زموږ کومه ویډیو په هغې باندې ځینې کسانو کمنټس کړی چې تا خو وایې چې نوی قسط چې دی دا شروع شوی دی. نو موږ ویلو چې پیسې چې دي دا شروع شوي دي 14,500 روپۍ چې دي دا شروع شوي دي. د هغې کسانو دپاره شروع شوي دي چې کم نوي کسان دي. نوي کسان دي او په اولنۍ پیره باندې روپۍ رالي نو د هغې کسانو دپاره 14,500 روپۍ چې دي دا شروع دي. خو کم چې زاړه کسان دي د هغو دپاره دا روپۍ نه دي شروع. خو نوي کسان هغه دي چې کومو کسانو ته میسج راځي د 81 نه ورته میسج راشي نو هغه دې لاړ شي او خپلې روپۍ چې دی دا دې راخلي. ستاسو په علاقه کې چې کوم دکانونه هغه دکان ته ځئ او هلته کې به تاسو ته 14,500 روپۍ چې دي دا میلاویږي. نوي کسان چې دي هغه به دې کې زیاتر کسان شامل شوي دي او زاړه کسان د دې پروګرام نه وتلي دي. نو په دې کې ځینې کسانو دا کمنټس کوو چې تا خو وایې چې دا شروع شوي دي. نو دا چې دي د 13,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته د 26 تاریخ نه میلاویږي. د 26 جنورۍ نه چې دی د دې نه وروسته به تاسو ته میلاویږي. په ځینې علاقو کې په 26 جنورۍ شروع کېږي، ځینې کې اکثر ورځ نیمه چې دی اکثر لیټ شي. خو په 26 تاریخ چې دی تاسو ته به د دې نه دغه روپۍ میلاویږي. نو ځینې کسان وایي چې دا په کومو علاقو په کومه طریقه باندې به میلاویږي. نو دې ځل چې روپۍ تاسو ته میلاویږي نو تاسو ته به د 81 نه میسج راځي. د هغو کوشش دا دی چې په اوله کې کمې زنانه دي چې د هغو عمر تقریبا 30 35 یا 25 سال په دې عمر کې دی نو هغو ته به اول میلاویږي. دا د هغو له طرفه چې کوم اپډیټ راغلی هغه چې هغو ته به اول میلاویږي او هغو ته به میسجونه راځي. میسجونه به ورته د 81 نه راځي. د 81 نه ورته میسج راځي نو تاسو به ځئ په زیاتر ځایونو کې به دا په دکانونو کې میلاویږي. کمتر به دې ځئ چې په هغې کې به په کیم سیټ کې میلاویږي. نور چې دی دا په دکانونو کې میلاویږي نو تاسو به ځئ او خپلې روپۍ چې دی دا به راخلی نو تاسو ته به 13,500 روپۍ میلاویږي. ورسره به د دغه سره تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې دا به هم میلاویږي. د ماشومانو وظیفه څومره میلاویږي په هغې باندې الریډي چې دا زمونږ ویډیو چې دی دا شته. خو ځینې کسان وایي چې زمونږ په ضلع کې به دا روپۍ د کل نه شروع کېږي. لکه زمونږ په علاقه کې به دا روپۍ شروع کېږي که نه شروع کېږي. نو دې ځل چې کومې روپۍ دي نو دا په ټول ملک کې شروع کېږي. دا د هغو له طرفه معلومات راغلي چې کله شروع شي نو پته به لګي. اکثر په منځ کې هغو به بیا اپډیټ راولي هغه هر سره چې دي دا چینج کړي. نو دا په ټول ملک کې شروع کېږي. په هر ځای کې به شروع کېږي چې شروع شو 26 تاریخ نه وروسته نو په ټول ملک کې به تاسو هر ځای کې چې دی خپلې روپۍ راغستی شئ. خو تاسو به میسج چې دی دې ته به صبر کوئ چې تاسو ته د 81 نه میسج راشي نو د هغې نه وروسته به ځئ. د 81 نه چې تاسو ته میسج راځي نو هغه به هم تاسو ته په زوړ نمبر باندې راځي، په نوي نمبر باندې راځي. کوم چې زاړه کسان دي هغو ته په زوړ نمبر باندې میسج راځي نو تاسو به ځئ او تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي چې په کم وخت کې تاسو په رجسټریشن کې نمبر ورکړو نو هغه نمبر باندې چې تاسو ته میسج راځي نو دې ځل چې روپۍ دی هغه په ټولو علاقو کې په یو ځای لکه په ټول ملک کې چې په یو ځای باندې به شروع کېږي او زیاتر ځایونو کې چې دی په هغې کې به په دکانونو کې میلاویږي. خو چې میسج راشي د میسج پورې به صبر کوئ. داسې نه چې تاسو لاړ شئ او بیا تاسو ته هغه وایي چې ستاسو روپۍ نشته نو تاسو وایي زموږ روپۍ بندې شوي نو تاسو به صبر کوئ چې ستاسو په اکاونټ کې جمع شي یا به لیټ چې دی د دې به تپوس کوئ چې کله بله میاشت شروع شي. په دې بله میاشت کې تاسو بیا شروع تپوس وکئ نو ستاسو په اکاونټ کې به دا روپۍ جمع شي او تاسو خپلې روپۍ چې دی دا بیا راغستی شئ.